دلته هر څوک قدرمند دی دا سمه پښتونخوا ده دلته هر څوک قدرمند دی دا غرونه مې هډوکي دي دا خاوره مې بدن دی دا خاوره مې بدن دی دا خاوره مې بدن دی ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दमीने पवखमी नावी द तूरे दमीने कुरा ए दमीने पवखमी नावी द तूरे पवखतुरा दमीने पवखमी नावी द तूरे पवखतुरा बस्ता जमा द काम द हरे नरे बेगले पंदे بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مینوالو زه یم ستاسو ملګری ستاسو کوربه شیر عالم همدرد وړاندې کوم د مینې او خلوص نه ډک سلامونه نیکې هیلې او احترامات مینوالو هیله لرم چې ستاسو به خوشحاله سوکاله به د ژوند په مزو کې به پروګرام د ځلند ستوري د سوشل پلیش د سټوډیو نه نیغ په نیغه ستاسو د خپل ملګري ستاسو د خپل کوربه شیر عالم همدرد سره مینوالو هیله لرم چې تاسو به خوشحاله سوکاله به د ژوند په مزو کې به او یقینا چې ورځ به مو ښه تېره شوې وي د ژوند په دغه لمحو کې ستاسو سره ستاسو ملګری ستاسو خپل ملګری ستاسو کوربه شیر عالم همدرد وړاندې کوي د مینې او خلوص نه ډک سلامونه نیکې هیلې او احترامات لکه څنګه چې د پروګرام دغه ښکلی نوم دی ځلند ستوري نو زموږ د دیر سیمه یقینا چې د ټیلنټ نه د قابلیت نه ډکه سیمه ده او په هر لحاظ سره زموږ د دیر سیمه د چا نه کمه نه ده او یقیني چې که د دیر ښکلا یو طرف ته کو نو په ډیر داسې خلک پیدا کړي دي چې هغه په نړۍ کې د ځلند د ستورو حیثیت لري او یقیني که تاسو تاریخ وګورئ نو هر تاریخ ګواه دی چې دې خاورې دې سیمې داسې شازلمي زیږولي دي داسې ستر ستر لیکوالان یې زیږولي دي داسې ستر خلک یې زیږولي دي چې د هغې نوم په کتابونو کې لیکل شوی دی د هغې نوم تاریخ د ځان سره خوندي ساتلی دی او هغه خلکو باندې موږ ویاړ کوو فخر کوو دغه خلک زموږ ډېر قدرمن او عزتمن او په غیرت باندې ماین خلک وو چونکې زموږ د پروګرام نوم ځلنده ستوري دي نو په دغه ځلنده ستورو کې نن زموږ سره زموږ یو ځلنده ستوری صاحبي حمدالله اکمل صاحب زموږ سره په دې خپرونه کې ملګری دی صاحبي صاحب ته صاحبي صاحب ته په ځلنده ستوري خپرونه کې هرکلی وایو ستړي مشي ورته وایو په خیر راغلی راتګ مو نیکمرغه ډیره زیاته شکریا دا کوم ستاسو سرجي د سوشل فلیش د پوره ټیم او خاص کر په خاص توګه باندې د اخندزاده رفیق صاحب چې دلته د راتګ رابللو موقع یې راکړه دلته راوبللو بیا هم ډېره زیاته ډیره مننه صافي صاحب څنګه یې ژوند مو څنګه تېرېږي خوشحاله یې الحمدلله الله تعالی لاک لاک شکر دی بالکل ډېر زیات خوشحاله د ژوند نه ژوند ډېر ښکلی روان دی ډېر ښکلی تېرېږي ډېره زیاته شکریا مننه مینوالو څنګه چې تاسو ته ما د صافي حمدالله صاحب نوم یاد که ستاسو ډېر مینوال داسې دي چې د هغې
به دوی پیژني، د تعارف څه ضرورت هم نشته. خو بیا هم صافي صاحب که پخپله د زموږ د مینوالو سره ځان معرفي کوي، خپل تعارف ورسره وکوي. بالکل د دې خپرونې شروعات زه د خپل خبرو د دې د الله تعالی د ستر ذات د نوم نه چې جنید بغدادي ورته حسن اول، افلاطون ورته خدای او غني خان ورته جانان ویلې، د هغه ستر ذات د نوم نه کو. ډېره زیاته مننه. صافي حمدالله اکمل مې نوم دی، د تیمرګرې میابنډه ویلیج میابنډه ضلع لور سره مې رایشي تعلق دی او هزاره یونیورسټۍ مانسیره کې د بی ایس ټیلیکام لاست سیمسټر سټوډنټ یم او د دیر سټوډنټ ویلفیر سوسایټي د صدر په حیث باندې هلته د دیر سټوډنټ ویلفیر سوسایټي ذمهداري چې د هغه ترسره کوو. ډېره زیاته مننه سرجي جی مینوالو، حمدالله اکمل صاحب زموږ سره په پروګرام کې دی. نو دا صافي صاحب د دیر ویلفیر سوسایټي صدر دی په هزاره یونیورسټۍ کې، هزاره پوهنتون کې. صافي صاحب دا راته ووایي چې د سوسایټي بنیاد کله کېښودی شو په هزاره پوهنتون کې؟ ډېر زبردست سوال تاسو کو سرجي. په مارچ 2015 کې زموږ مشران چې کوم هغوی دا سوچ کړی و هلته په هزاره پوهنتون کې، هغوی چونکې په 2013 کې راغلي ایډمیشن یې کړی و، ډېر وخت شوی، نو هغوی دا ضرورت محسوس کو د سوسایټي چې دلته د سوسایټي قیام چې ډېر زیات ضروري دی، ځکه چې هلته هغه ځای لرې و، هغه ځای ډېر زیات فاصله لرله او په هغې کې د دې سوسایټي ضرورت د دې دپاره و چې زموږ سټوډنټ چې کله ته لرې ځای کې پاتې کېږي د خپل کلي نه، هغه مشران یو متل کوي چې یا د وره نه پناه او یا د غره نه پناه. نو هغه خبره ده چې هغه مسافري وه او هلته ملګري پاتې کېدل، لرې لاره وه، لرې ځای و، نو چې نوي ملګري کم راتله هغو ته به ډېر زیات مشکلات و. نو یو خو په دغه بنیاد باندې سوسایټي چې دی هغوی دا ضروري وګڼله چې یاره سوسایټي قیام ډېر ضروري دی. بله دا چې هلته په دې کې یو د دې سره بل یو ښه دغه راغی چې هلته څونه زموږ نیډي سټوډنټس کم سټوډنټ چې مالي یا حدیثاتي طور یا نور څه داسې مسایلو، نو سوسایټي چې د هغوی سره ډېر زیات هیلپ کولو او هغوی سره ډېر زیات مرسته کوله او په دغه حیث باندې چې دی، په دغه بیس باندې د سوسایټي قیام چې دی هغه نور هم مخ په وړاندې روان دی او ډېر ښکلی او 2015 نه مارچ 2015 نه دا سیستم روان دی او 2021 روان دی. نو ماشاءالله نور هم مخ په وړاندې ځي، مخ په پورته، نو ډېر زیات زبردست روانه. ډېره مننه. جی ډېره مننه. او یقینا چې کله هم نوی ځای وي صافي صاحب او هغلته څوک لاړ شي، خاص کر سټوډنټ لایف داسې وي، اف ایس سی نه بعد اف ایس سی پورې ماشوم داسې وي چې هغه دومره نه وي خبر، هغه د کور نه هم داسې ډېر بهر نه وي تللی، نو خامخا یو نوي ځای ته چې سړی لاړ شي هلته نوی ماحول وي، نوي خلک وي، د هغوی سره هیڅ پته ورته نه لګي، د ایډمیشن ورته پته نه لګي. همدغه شان د هر علاقې خپله خپله سوسایټي، د هغه سوسایټي ملګري وي، هغه فیسیلیټیټ کړي، د هغې چې څومره ضروریات یې هغه هم پوره شي هلته. نو ډېر ښه سوچ دی، ډېر ښه فکر دی. او بیا خو زموږ سیمه، زموږ دیر سیمه دا خو ستا په شان ځلنده ستوري دي ټول هم، بلکې زه به دا ووایم چې دیر چې څومره خلک زیږولی دی، نو دا به ډېر کم سیمې داسې وي چې هغوی به دغه شان قابلان او ښه خلک زیږولی وي. دا راته ووایي چې د دیر ویلفیر سوسایټي ستاسو څه مقاصد دي؟ لکه د هر یو څیز یو مقصد وي، نو ستاسو د دې سوسایټي مقصد که خپلو مینوالو ته ووایي. ډېره مننه. بالکل د سوسایټي مقاصد او د سوسایټي مقصد دا دی چې یاره مونږ څنګه سوسایټي ټولنه چې یو ټولنه وي، اتحاد اتفاق وي، نو په هغې کې مختلف خلک وي، د مختلف نظریات، مختلف سیاسي سوچ والا، مختلف لکه مطلب سټوډیس خلک هم وي، هر قسم خلک سټوډیس خو ټول بهرحال خو سیاسي او هغه مطلب سوچ نظریاتي چې کوم ساتیا مختلف خلک په دې سوسایټي په دې ټولنه کې هغه شامل وي. نو د دې مقصد خو یو دا لکه اهم مقصد دا دی چې یو ځای کې مونږ یو ځای یو، زموږ یونیټي، زمونږ مطلب یووالی په هر ځای کې چی، نو هغه د هغې نه مونږ ته فایده دا رارسي
چې یاره چېرته زموږ یو ملګري ته د هیلپ ضرورت پرېوځي، یو ملګري ته زموږ ضرورت پرېوځي د هر قسم، هغه که مالي توري که هغه جاني توري که هر قسم توري، په هغې کې ورسره مونږ هیلپ کوکو، د هغوی سره مونږ مرسته وکړو او په سخت وخت کې د هغوی په کار راشو. همدا انسانیت مونږ ته دا درس راکوي، زموږ اسلام مونږ ته دا درس راکوي. هر یو مذهب هر یو دغه تاسو وګورئ نو هغه د انسانیت درس ورکوي چې مطلب اول تاسو چې دی هغه دا نه چې یاره یو سړی هر قسم سوچ والا هر قسم طبقې والا کس دی، خو بلکې دا درس مونږ ته راکوي چې تاسو یو یې، تاسو یو شان یې، تاسو یو شان سوچ یو شان فکر، هغه یو که دغه نه لري هغه خیر، خو بهرحال تاسو یو شان انسانان یې، یو بل باندې یو عمره حق لرئ چې تاسو څنګه خپل رور خیال ساتئ، لکه څنګه چې په اسلام کې چې کوم څیز ځان دپاره خوښوي دا به د مسلمان رور دپاره هم خوښوي. نو مونږ غواړو چې یاره زموږ ملګري، زموږ ورونه، زموږ کشران، زموږ مشران ته کم مشکلات هم د کم مشکلات سره مخ وي چې هغوی له مونږ په سخت وخت کې لاس ورکړو، په سخت وخت کې ورسره مرسته وکړو، په سخت وخت کې د هغو سره په کار راشو. دا به د سوسایټۍ مقصد او هغه زموږ چې کوم مین ایمز دي هغه به د دې نه پوره کېږي. د سوسایټي مقصد هم دغه دی چې زموږ کې یووالی راولي، په مونږ کې اتفاق اتحاد راولي او دا زموږ د یونټي یو نشان دی چې هلته مونږ یو ځای یو. ډیره مننه او یقیني چې د دغه سوسایټیز مقاصد هم دغه دي چې کله هم زمونږ څوک د دې سیمې نه لاړ شي، د هر سیمې خپل خپل سوسایټي وي، نو چې هغه سیمې نه څوک لاړ شي هغه هلته فیسیلیټیټ کړي. ډیره مننه. یقیني چې د سوشل پلیش همدغه کاوش دی، همدغه مقصد دی چې د دې سیمې هغه ټیلنټ مخې ته راشي او د هغه دپاره ډیر زیات کوشش کوي چې د دې سیمې کې چې کوم زمونږ ځوانان دي، زمونږ ځلنده ستوري دي، هغه د دې سیمې خلکو سره مخامخ شي. په دې وخت کې ستاسو غږ، ستاسو اواز د دنیا په ګوټ ګوټ کې مینوال اوري هم او ګوري هم. دغه ټولو مینوالو سلامونه هم را لیږلي دي، جنید صاحب سلامونه را لیږلي دي، هغې ته وعلیکم سلام او ډیره مننه کوو. اسحاق رور د باجوړ نه سلامونه را لیږلي، لطیف سهار صاحب زمونږ ادیب دی، لیکوال دی، هغه هم سلامونه را لیږلي دي، مینه شریکه کړې ده. نوید انجم صاحب د ارنګ نه مونږ یاد کړي، ډیره مننه. فضل سبحان صاحب همدغه شان عبدالله ورور زمونږ ډیر ښه کرکټر دی، الله دې وکړي چې زمونږ دغه هم ځلنده ستوری دی د دیر او زمونږ ته غټه توقع ده چې هغه نیشنل ټیم ته لاړ شي. ورسره زمونږ یو بل ورور د بونیر نه صدارت ورور زمونږ ملګری دی، د بونیر نه یاد کړي یو، ډیره ډیره مننه. اظهار الله قاجز صاحب یو ښه صحافي دی، زمونږ ورور دی، هغه سلامونه وړاندې کړي دي د باجوړ نه، مننه. عمر شهزاد زمونږ کشر دی، هغې سلامونه وړاندې کړي دي. راځو به ستاسو د سوسایټۍ کې چونکې دا یو غټ تنظیم وي، د دې چلول هم ډېر ګران کار دی، نو څنګه ذمهدارۍ نور ملګري ستاسو سره شته دی، هغې څه ذمهدارۍ دي دغه شان ستاسو په هغې باندې څه نظر دی؟ بالکل ذمهداریان اصل سیس چې دی هغه ذمهداري ده، چونکې مونږ ته دا ذمهداري مونږ ته راکړلی شوې ده. نو د ذمهداریانو په حوالې سره به زه دومره ووایم چې کم یو انسان ته هم بلکې دا زموږ یو فرض چې لکه مطلب تا ته یو ذمهداري حواله کېږي، مونږ ته د الله تعالی د طرف نه هم څه ذمهداریانې حواله شوي دي. دغه شان زموږ سره د هر یو په د بیس باندې مونږ ته خپله ذمهداري، که هغه د کور په حوالې سره سره ووایي، که هغه د معاشرې په حوالې سره ووایي، که هغه په هر یو څیز کې دغه شان زموږ دا سوسایټي ده. نو په دې کې په هر یو کس باندې، په هر یو فرد باندې مختلف ذمهداري، بیا زموږ ذمهداریانې چې دی هغه صرف د دې لپاره مختص نه وي، مطلب چې یاره صافي حمدالله اکمل چې دی هغه صدر دی بس دا پوهې او د کار پوهې چې دی څه کوي هغه به کوي، نه، بلکې زموږ سره یو ایګزیکټیو باډي، مطلب چې زموږ په هغې کې کیبینټ ممبرز دي، په هغې کې دا چې د صدر نه واخله د 13-14 عهدو پورې زموږ سره هغې کې شامل دي، چې هغې کې جنرل سیکرټري، چیئرمین، انفارمیشن سیکرټري، وایس پریزیډنټ، سینئر وایس پریزیډنټ، کلچر سیکرټري، سټیټ سیکرټري، ډیپټي جنرل سیکرټري، مختلف عهدې دي چې په هغې باندې تقریبا 13-14 ایګزیکټیو باډي چې هغه ایټ ا ټایم چې د هغه په کیبینټ ممبرس کې هغه شامل دي.
دا داسې وي ذمہداري چې صرف ما تاسو ته وي چې صدر چې دی صرف ذمہدار نه وي بلکې دغه 14 ممبر چې دی که صدر نه وي دا به یې صدر کار کوي دا به یې ریپرزنټیټر کار کوي دا به یې سوسایټي ممبر کار کوي نو زموږ مقصد صرف دا نه چې یاره زه صدر یم جو بس زه وزیر اعظم شو یا زه دغه شوم بلکې زه خادم شوم اصل مقصد زموږ دی چې کله ما د ذمہداري حواله شوه نو زه د سوسایټي خادم شوم یا د یو تنظیم ذمہداري ما ته حواله شوه په هغې باندې لکه انسان له افسوس پکار خوشحالي کول نه پکار چې یاره مطلب فخر کول په دې نه په دې لکه اله فخر کول پکاري چې کله تا ذمہداري سر ته په صحیح طریقې سره په احسن طریقې سره ورسې او انشاءالله زموږ کوم ملګري چې دي کیبنټ ممبر چې دي ماشاءالله ډیر زیات اکټیو دي ډیر زیات زبردست کار روان دی او ډیر په بهترین انداز سره هغه خپلې ذمہداریان چې او سر ته رسوي او دغه شان چې دی زما چې کوم ذمہداري ده زما چې څونه ورک دی څومره دغه دی نو زه دا نشم ویلی چې یاره زه پرفیکټلی زه صحیح لګیا یم خو بهرحال زه خپل کوشش پوره کوم بالکل انسان د خپل وسه پورې بالکل هغه پړلی که نه انسان خپل نو زه خپل کوشش چې دی هغه وسه پورې کوم چې څومره زمانه کېږي څومره خلکو ته ډیلیور کم څونه خلکو سره د سوسایټي حوالې سره میلاو شم څونه خلکو سره سوسایټي پیغام ورسوم نو زیات کوشش کوم چې یاره زموږ سوسایټي چې ده دغه شان خلک دا ملګري دا سوچ وکړي چې یاره زموږ باندې هم څه ذمہداریان شته په موږ باندې هم څه مطلب فرض شته هغه پوره کول جی دمینه په وخت مینا وی د تورې په وخت پورا دمینه په وخت مینا وی د تورې په وخت پورا جی مینوالو زموږ سره په نننۍ خپرونه ځلنده ستوري کې د دیر ویلفیر سوسایټي صدر هزاره یونیورسټي صدر صافي حمدالله اکمل صاحب موجود دی اکمل صاحب که دا راته ووایي چې سوسایټي خو چلولم ډېر اکنامیکلی ډېر وس غواړي ډېر طاقت غواړي نو موجوده صورتحال څه دی ستاسو سره فنډینګ د کوم ځای نه کیږي لکه فنډینګ هم ستاسو پروګرامونه کیږي تېرو ورځو کې ستاسو ویلفیر پارټي شوي وه د ویلکم پارټي شوي وه دغه شان فیرویل هم شوي وه نو د دې حوالې سره که خپل مینوالو ته ووایي چې موجوده صورتحال د سوسایټي څه دی ډیر اهم سوال تاسو کو ډیر زیات الان کې ټول سیستم چې چلیږي یو د هغې شاته چې دی فاینانشل سیستم چې دی دا اکنامیک سیستم دا ډیر زیات اهم دی او دا ډیر زیات مهم دی او ډیر زیات اهم رول دی چې دا ستا مضبوطي نو ته په هر لیول چې دی هغه زیات هلې ځلې یا هر قسم لکه ورک چې دی هغه ته کولی شي جی چونکې زموږ تاسو خو په دغه وکړو ذکر وکړو د دې چې تاسو ویلکم پارټي کړې وه تاسو فیرویل پارټي یا تاسو نور داسې اکټیویټیز کوئ میټینګز کېږي د سوسایټي میټینګز کېږي کیبنټ ممبرز میټینګز کېږي د سوسایټي هغې دپاره د فنډینګ زموږ داسې طریقه کار وي چې هلته زموږ کم ممبرز دي په هغو باندې مونږ یو سپیسیفیک د یو نمبر خو دی هغه ډونیشن هغو کوي لکه پر منت چې دی هغه 100 روپۍ ډونیټ کوي خو هلته زموږ سره تعداد چې دی تقریبا 500 پلس دی جی 500 پلس چې هغه زموږ سره سټوډنټس هغه د دیر سټوډنټس صرف مختلف د دیر لکه زموږ سوسایټي اول تاسو دا ویم چې دیر لور دیر اپر د دوانه یو دیر سوسایټي یو دیر سټوډنټس نو د دې تعداد چې 500 پلس دی د دې کې زموږ سره دغه ممبر چې دی د خپل وس مطابق هغه کې زیات سټوډنټ لکه ډیلیور نه کي خو کم مونږ ایوریج چې ولګو منتلی دغه زموږ چې مونږ کله ډونیشن کوو مونږ کله فنډینګ کوو د خپل ملګرونه نو 15,000 یا 20,000 روپۍ تقریبا منتلی چې هغه زموږ سره کله مونږ فنډینګ کوو بیا زموږ سره هغه راځي خو ما چې دا لکه د دې دغه ولګو اسټیمیټ ولګو د دې پوره هغه دغه ما وکړو 15,000 خو ډېرې کمې دي صافي صاحب ځکه چې دا خو پروګرامونه ارینج کول مینوالو دا ډېر ګران کار دی او بیا د یو سوسایټي عکاسي کوي هغه سوسایټي هغه علاقه عکاس کوي نو 15,000 روپۍ یا 20,000 فنډینګ ځکه چې سټوډنټس وي صافي صاحب خبر هم دا ده چې سټوډنټس غریبانانو څخه خو ځال نه هم څه نه وي نو دا تاسو څنګه بیا ارینج کوئ ډېره ګرانه ده ډېر زیات بالکل دا خبر صحیح ده زمونږ سټوډنټس چې څومره دي لکه ما هلته زموږ سینیر چې کوم دی زه به لکه ذکر وکړم مرتضی ماما
یا د هغوی سره زموږ تیر صدر چې یا د هغې نه مخکې صدر خالد سیف الله یا سجید الله یا جابر خان نو مختلف ملګري زموږ سینیر پاتې شوي د هغو زموږ سره ډېر زیاته مرسته وي هغو چې دلته کم لکه مطلب تعلقات وي په دیر کې د مختلف شخصیاتو سره د هغوی سره هغه خپل رابطه وکړي د هغې په ترو باندې خو هغه هم تقریبا دومره ډیلیور نه کړي خو بهرحال ما دا کوشش کوو چې موږ یو پراپر وی جوړ کړو یو پراپر سیسټم جوړ کړو چې یاره موږ ته لکه ایټ ا ټایم موږ ته د څونه دغه ضرورت وي د فنډینګ ضرورت وي که دې کې دا راځي چې زموږ مین کار چې ویلفیر دی نو ویلفیر چې دی زموږ فنډینګ یوازې د دې لپاره نه چې موږ صرف ویلکم پارټي وکړو موږ صرف فیرویل پارټي وکړو موږ صرف میټینګ وکړو بلکې موږ هغه سټوډنټس ته ډیلیور کړو هغه سټوډنټ موږ فیسیلیټیټ کړو د سوسایټي نه چې هغوی ته ضرورت دی هغوی ته د فیس ضرورت دی هغوی ته د هاسټل د رینټ ضرورت دی هغوی ته د منتلی فوډ د خرچو ضرورت دی هغه خلکو ته مین مقصد زموږ دغه دی سو ویلکم پارټي فیرویل پارټي یا ادرس نور اکټیویټیز چې دي دا هم د سوسایټي د پروګرام یا زموږ د سوسایټي د پالیسي حصه ده خو مونږ غواړو چې یاره مونږ زیات نه زیات چې دی کم نیډي سټوډنټ چې کم غریبانان سټوډنټ چې هغه مونږ زیات نه زیات فیسیلیټیټ کړو هغو ته مونږ خپل چې څومره زموږ د سوسایټي نه کیدی شي هغو سره مونږ خپل طرف نه ډونیشن وکړو او د هغو چې په کم ځای کې زموږ د مرستې ضرورت راځي کم ځای کې هغو ته زموږ د سوسایټي ضرورت راځي هغه مونږ هغو ته ډیلیور کړو نو د فنډینګ حوالې سره زموږ دا دغه دی دا ځل د ما داسې پروګرام جوړ کړی دی چې زه غواړم چې یاره په دیر کې مونږ داسې ریګولر ډونرز چې هغه منتلی چې دی که د چا هر څومره وس کېږي دا نه چې یاره ته به خامخا فورس کوو نه بلکل دا د وس مطابق چې یاره مونږ ډونر لیست جوړو چې په هغې کې زموږ سره مختلف ډونرز وي او هغه زموږ سره په سوسایټي کې چې دی دا څومره وس د چا کېږي هغه موږ ته ډونیټ کوي د هغې په ترو باندې مونږ خپل سوسایټي هغه پروګرامات یا دغه شان د نیډي سټوډنټ سره هیلپ هغه چې دی مونږ برقرار وساتو مخ په وړاندې بوځو نو دا به زموږ د سوسایټي د موجوده صورتحال یا د فنډینګ حوالې سره یا د مختلف دغه حوالې سره دغه خبرې وي چې ستاسو سره مشارکې کړې ډېره مننه د تورې په وخت پورا ستا زما د کام د هرې نرې پیغلې بندې ستا زما د کام د هرې جی مینوالو څنګه چې ساپی صاحب ویلو چې زمونږ د سوسایټي فنډینګ ډېر کم دی نو یقیني چې دغه باندې خو ګرانه ده خو دعا کوو چې داسې ملګري را پیدا شي داسې ډونرز را پیدا شي چې هغوی ستاسو سره د دغه سوسایټي چې څومره د هغې کمی دی هغه ستاسو سره پوره شي او یقیني زمونږ مینوال هم ډېر په ډېر ګڼ تعداد سره زموږ دغه خپرونه ګوري او ستایي هم سلامونه هم رالیږي ډېره مننه د دغه ملګرو ډېر ملګري داسې دي چې ډېر زیات کمنټس راغلي دي نو ستاسو د ټولو به زه په شریکه شکریا ادا کوم او الله هم خوشحاله راته لره الله هم راته ژوندي لره ډېره مننه دا راته ووایي چې د سوسایټي چونکې دا ډېر مخکې د سوسایټي بنیاد ایښودی شوی دی تر اوسه پورې به ډېر خلک ډېر سټوډنټس په د دې نه مستفید شوي بیا هم که تاسو غټ غټ څه خدمات یې په هزاره یونیورسټۍ کې ځکه چې هلته د هاسټلو مسلې هم ډېرې زیاتې وي ورسره تاسو په خپل هم وویل چې داسې سټوډنټس راشي چې د هغې سره د سمیسټر فیس نه وي د هاسټل فیس ورسره نه وي ډېرې مسلې کیدی شي څه خدمات دي ستاسو د سوسایټي د سوسایټي خدمات که زه شروع وکړم د 2015 نه تر اوسه پورې یعنې کې زما اډمیشن خو ما په 2017 کې کړی خو بهرحال که زه ووایم نو ډېر زیات بې انتها دي او بې پناه دي هغه ټول ملګرو چې څومره په هزاره یونیورسټۍ کې د سوسایټي سره ریلیټډ پاتې شوي دي هغوی ته پته ده د سوسایټي د خدماتو چې سوسایټي څونه خدمات دي خو زه به صرف دومره ووایم چې کله سوسایټي زموږ مشرانو جوړوله نو په هغې کې ملک سراج مرتضی خان ماما او عطاالله بای چې دی هغوی یوازې دا نه چې صرف سوسایټي داسې نه وه چې راله او بس سوسایټي جوړه کړه موږ له یو ګفټ راکړو بلکې د دې دپاره هغوی سمیسټر هم ریپیټ شوی دی هغوی ته ډېر زیات مشکلات چیلنجز هم راغلي بالکل ځکه چې خدمت کې دا مسلې راځي خامخا نو مختلف تریډس و هغو ته چې یاره دا خبرې وي چې مختلف هغه مسایل ورته وو خو هغو بیا هم دغه قرباني ورکړله چې هغو دا ضروري وګڼل چې نه دا سوسایټي دا قیام چې دا انتهایي ضروري دی او بل تاسو دې ته وګورئ که نه
چې د 2015 نه د 21 پورې یو تنظیم یو علاقايي تنظیم چلیږي نو انتهایی زه به ووایم چې یار هلته مختلف نور سوسایټیز هم شته نور تنظیمونه هم شته هغو په خپل ډومین کې کار کوي خو زه به دا ووایم سوسایټي په لیول باندې الحمدلله زموږ دیر سوسایټي چې ده د هغې خدمات چې دی بې پناه دي هغه نور سوسایټیانو والا ته یا نور چې څونه فیډریشنز دي تنظیمونه دي هغو ته د دې څیز ډېر زیات علم دی چې یاره دیر سوسایټي خدمات سي دیر سوسایټي کوي څه دلته دیر سوسایټي چې دی بس دا ځل ما دا سیسټم هم کړی په خپل د پالیسي کې ما دا راوستی چې زه د دیر چې زموږ کم ټیچرز دي په هزاره یونیورسټۍ په هزاره پوهنتون کې د هغوی سره موږ خپل د سوسایټي یو خپل لینک هم جوړ کړو چې هغو زموږ د سوسایټي مخکې هم داسې لږ شوی خو لږ وخت دپاره موږ اوس غواړو چې انشاءالله پراپر دغه شان لکه ریګولر دا سیسټم وچلیږي او ریګولر چې دی ټیچرز یې هم زموږ د مسایلو نه خبر وي زموږ د ضروریاتو نه هغوی هم خبر وي بل زموږ کار هم داسې وی چې ویلفیر دی مونږ غواړو چې یاره مونږ اول خو د خپل علاقې سټوډنټس چې کوم زموږ د علاقې سټوډنټس دي مونږ دا فیسیلیټیټ کړو او د دې سره سره مونږ چې نور کم داسې نیډي سټوډنټس زموږ نه کیدای شي چې یاره مونږ د نورو علاقو سټوډنټس چې دی هغه هم فیسیلیټیټ کړو د خپل دیر سټوډنټ ویلفیر سوسایټي طرف نه نو دا به زموږ د سوسایټي چې دی هغه د خدماتو هغه دغې او دغه شان مخکې هم شوي دي مخکې زموږ مشران چې دی دغه شان کړي دي په دې کې زه به تاسو ته ووایم چې د ملک سراج عطاالله بای مرتضی خان ماما نه بعد چې دی ملک سراج زموږ اولنی صدر و ورپسې چې دی زموږ دویم صدر چې اسرار صاحب و اسرار خان د هغه هم د دیر سره تعلق لرو دریم چې زموږ کم صدر و د سوسایټي نو هغه امتیاز بای و د هغې نه بعد چې دی سجید الله به زموږ صدر و بیا به 2019-20 دپاره چې دی خالد سیف الله چې دی هغه زموږ صدر و 2020-21 دپاره دا ذمهداري ما ته حواله شوې ده نو لکه د سوسایټي خدمات چې دی سټیپ بای سټیپ کال په کال هغه نور هم زیات موږ ته چیلنجز نور هم سیوا کېږي او د سوسایټي زموږ مقصد دا دی چې موږ په دیر سټوډنټ چې کم راځي هغو ته مشکلات مسایل یو خو هغو ته د هغې په حواله باندې اویرنس ورکول دي چې مسلې څنګه ډیل کول دي په کومه طریقه کول په کومه طریقه په کومه لاره ورتللی او تاسو ته څه کولی لکه سټوډنټ ته پته نه وي د دې بالکل ډېر مسله وي ډېر زیات مسایل چې هغوی ته پته نه وي چې یاره مونږ ته څه چې دی کولی کم طرف ته تللی نو سوسایټي د هغو رهنمایي هم کوي هغو ته اویرنس ورکوي هغو ته چې دی د خپل وس مطابق چې څومره کېږي زموږ نه مونږ سټوډنټ چې دی د دې څیز نه خبرو چې یاره کم کم څیز ضرورت دی مونږ ته جی هډوکي دي دا خاوره مې بدن دی دا خاوره مې بدن دی جی مینوالو صاحب عبدالله اکمل صاحب زموږ سره په خپرونه ځلنده ستورو کې د سوشل پلیش د سټوډیو نه نیغ په نیغه تاسو ګورئ اورئ هم او د سوشل پلیش همیشه دغه کاوش دی همیشه دغه سټرګل دی دغه زیار دی کوشش دی چې داسې ځوانان رامخې ته کي داسې ځوانان خپل سټوډیو ته راولي چې هغه ځوانان د ملک دپاره د خپلې خاورې دپاره د خپلو خلکو دپاره څه نه څه خدمات کوي او نن موږ په دغه سلسله کې د دیر ویلفیر سټوډنټ سوسایټي هزاره پوهنتون صدر ښاغلی صاحب حمدالله اکمل صاحب خپرونه کې میلمه کړی دی اکمل صاحب که دا راته ووایي چې دې کې څه پروګرامونه تاسو ارینج کوئ د دیر سټوډنټس چې د دیر سټوډنټس چې کوم دي هغه فعال شي سټوډنټس مخکې لاړ شي دغه لپاره تاسو کوم قسم پروګرامونه داسې کوئ هلته د دیر سټوډنټ ویلفیر سوسایټي چې دی زموږ پروګرامات چې دی فرسټ اف آل چې دی هغې دپاره اولنی زه به دې ته هم پروګرام ویم چې هغوی راشي اوله کې اډمیشن کیمپ چې دی هغه زموږ لږې د اډمیشن کیمپ نه د هغوی رهنمایي وشي جی رهنمایي کې بیا د هغې نه بعد چې هغو ټیسټ ورکړي یا څوک پاتې کېږي یا څوک واپس د تلو یا هر قسم چې هغوی ته د اډمیشن حوالې سره څه معلومات هغه سوسایټي فراهم کوي او که څوک پاتې کېږي نو د شپې دپاره هغه دیر سټوډنټ ویلفیر سوسایټي هغو ته هاسټل او هغوی ته چې دی د خپل طرف نه چې څومره کېږي هغه ته پرووایډ کوي دغه وخت مطابق بل دا خبره ده چې د دیر سټوډنټ ویلفیر سوسایټي خدمات چې دی هغه زموږ سره د ویلکم پارټي چې د زموږ په فال چې کوم سیمسټر وي
اوس دا سپرینګ سیمسټر روان دی نو فال سیمسټر کې مونږ هر کال چې دی ګرینډ ویلکم پارټي کوو د دیر سټوډنټ ویلفیر سوسایټي طرف نه دیر سټوډنټ لپاره چې باغې کې زیات تر سټوډنټ چې دی هغه د دې نه مستفید کېږي هلته راځي ویلکم پارټي ته او زموږ د کلچر مطابق چې دی هغه ویلکم پارټي کېږي او د هغې سره سره چې دی زموږ ګرینډ میټینګ وي ګرینډ میټینګ کې داسې وي چې هغې کې مختلف اورال سټوډنټ چې دی هغه شرکت کوي هغه ویلکم پارټي یا فیرویل پارټي نه وي بلکې هغه صرف د دې لپاره وي چې ملګري راشي ټول لا جمع شو یو ځای ته د یو بل سوالات واورو د یو بل جوابات د یو بل کار واورو چې یاره څه کار روان دی څه کېږي کم مسایل دي څه مشکلات دي په هغې باندې خبرې اترې وشي او د هغې د حل دپاره سوچ وکړلی شي بیا د هغې نه بعد چې دی دغه وشي په هغې باندې کار کې مختلف زموږ بیا د هغې نه بعد چې دی کله لاسټ کې په اینډ کې چې کم سټوډنټ زموږ فارغېږي کم سټوډنټ زموږ سینیري هغه فارغېږي هغوی ځي د یونیورسټۍ نه نو د هغوی دپاره د فیرویل پارټۍ ارینجمنټ هم سوسایټي کوي نو مختلف زموږ ډېر زیات پروګرامات دي خو زموږ زیات پروګرامات هم د فاینانشل د وجې نه چې دی هغه زموږ نه سکیپ کېږي خو بهرحال مونږ پوره کوشش کوو چې ښه نه ښه طریقې سره ډیلی ورکړو سردار دې قسم پښتونخوا د دلته هر څوک قدرمند دی جی مینوالو صاحب حمدالله اکمل صاحب زموږ سره په ځلنده ستوري خپرونه کې د سوشل پلیش د سټوډیو نه نیغ په نیغه تاسو ته مخاطب دی اکمل صاحب د دې سوسایټیز د خلکو څه تاثرات وي د سوسایټیز متعلق ځینې داسې خلک وي چې هغه د سوسایټیز او دغه شان د داسې قسم فنکشنز وغیره سره تعصب ساتي آیا ستاسو سره داسې څه خلک شته دی چې د هغې دې حوالې سره تعصب شته دی نشته دی څه تاثرات دي د خلکو ډېر اهم سوال دی او زیات خلک هم دا سوچ کوي د علاقایي دغه دپاره چې یاره تعصب به پیلاو شي دغه کېږي او داسې خبرې ډېرې کېږي که نه بالکل نو دا چې ما تاسو کوم پروګرامات دی نه مخکې چې کوم موزیک کارو چې زموږ مختلف پروګرامات دي نو په هغې کې ورته مونږ هم دا درس ورکوو خپل سټوډنټس ته جی جی سوسایټي مقصد دی چې لکه زه هم د یو تنظیم سره تعلق ساتم جی داسې بل ملګری د یو تنظیم سره تعلق ساتم کمیټ کم ممبرس چې دي نو هغه که ته زیات تر وګورې زیات تر به هغه د مختلف تنظیمونو سره فیډریشن سره به د هغو تعلق وي جی نو چې ته کله یو سټیپ اخلي د تعصب په بنیاد نو هغې کې به خامخا تا ته انتشار پیلاوي په سوسایټي په مینس کې په سوسایټي په دغه کې نو موږ په خپل پروګراماتو کې خپل سټوډنټس خپل کشران مشران زموږ چې کوم سټوډنټ دي هغه موږ ته دا درس ورکوو هغوی ته چې زموږ کار د چا سره جنګ جګړه کول نه دي یا دا زموږ د ټولنې چې د چا خلاف نه ده چې مطلب یاره یو سوسایټي جوړه شوې د هغې په مقابل بلکې دا ورال سټوډنټس دپاره داسې خدمت دی خدمات کول دي ځان پیش کول دي چې یاره د علاقې نه نمایندګان بلکې د روان وخت دپاره چې دی کشرانو ته یو دغه میلاو شي پلیټفارم چې یاره دلته زموږ مشران شته ډاډه چې یاره مخکې دا یو دغه ډېر زیات و چې د فولینګ حوالې سره مخکې تاسو ته پته هم وه چې مسایل ډېر زیات نو دا یو څیز شوی دی سوسایټي سره دا فایده راغله چې اوس هر یو سړی چې دی هغه ډېر زیات په خپل ډومین کې اوسیږي په خپل دایره کار کې اوسیږي که یو سړی هر څومره بدماش هر څومره دغه دی هغې ته پته چې یاره د سوسایټي شته د سره خپل تنظیم شته نو هغه دغه تپوس دا ځای د وجې نه هغه غلط اقدام نشي اوچتولی دغه شان زموږ د سوسایټي هلکان که هغه هر څومره لکه هر قسم دغه خلک دي خو هغوی د دې وجې نه دا اقدام هغوی چې یار زموږ سوسایټي ده زموږ دغه دی نو هغه بیا موږ باندې ملامته وایي په موږ باندې به هغه خبره چې دی هغه کوي نو د دغې وجې نه چې دی موږ د تعصب په حوالې سره دا خبره کوو چې موږ دا ټولنه د چا لپاره یا د چا خلاف یا د چا د جنګ جګړې دپاره نه ده موږ صرف او صرف د بایچارې د امن مینې محبت په نوم باندې ټولنه جوړه کړې ده او انشاءالله دغه د بایچارې یا موږ چې کوم دین چې دی زموږ اسلام هغه موږ ته د دې خبرې درس راکوي چې تاسو چې دی په خپل منځ کې ورونه نو که هغه زموږ نور سوسایټیانو ملګري که هغه او بل داس د یو خبره ده چې زموږ د نور سوسایټي د صدور سره زمونږ د مشرانو هم ښه ناسته پاسته پاتې شوي د هغو سره ښه تعلق پاتې شوی د تنظیمونو سره زمونږ هم الحمدلله هغه سیسټم روان دی ښه تعلقات ښه بهترین طریقې سره هغه سیسټم زمونږ روان دی خو د خلکو د تعصب خبره چې کومه ده
په هغې به زه دومره ووایم چې یاره تاسو لاول زمونږ واورئ زمونږ سوچ واورئ زمونږ سوچ وګورئ چې زمونږ پالیسي زمونږ سوچ سره نو د هغې نه بعد چې بیا تاسو دا خبره کولی شئ چې یاره تعصب یا د هر حوالې چې څوک کومه خبره کوي نو په هغې باندې هغوی خپل تاثرات وړاندې کولی شي. بل دا یو خبره چې عامه مشهوره ده چې یاره سوسایټي د دې شیزونو تاسو لکه مطلب ډډه وکئ دا وکئ نو تنظیمونه هم دي لکه مطلب که زه تنظیمونو نومونه واخلم چې هغې کې پښتون سټوډنټ فیډریشن دی اسلامي جمعیت طلبه دی جی جی ISF دی پښتون پیپلز سټوډنټ فیډریشن دی MSF دی مختلف سټوډنټ فیډریشن دي خو لکه دا ضروري نشي کېدی چې یاره خامخا یو سړی په یو کم چې فعال تنظیم په هغې کې دی هغه کار وکړي نو بهرحال سوسایټي چې دا هر وخت فعال هر وخت چې دی په کار کې هر وخت چې د سوسایټي پروګرامات یو سټوډنټ که هغه غواړي چې یاره هغه مخې ته راشي خپل صلاحیتونه چې دی هغه مخې ته راوړي نو هغه د سوسایټي د پلیټفارم نه خپل صلاحیتونه خپل کم ټیلنټ چې دی هغه سرټ کولی شي هغه مخې ته راوړی شي او خپل صلاحیتونه ښودلی شي. بل دا خبره ده چې زموږ سره لکه هلته د مختلف تنظیمونو کار هغه د هر یو لکه د سیاسي ایجنډې په بنیاد یا مختلف هغه دغی خو د سوسایټي کې دای چې زموږ سره د مختلف سوچ مختلف فکر مختلف مکتب فکر او مختلف نظریات والا خلک په سوسایټي کې مطلب د دیر کې تاسو وګورئ نو دیر داسې علاقه ده چې دا یو آزاد علاقه ده دلته هغه غلامي سوچ والا سیستم نشته چې یاره مطلب دلته به یو پارټي ده یا یو تنظیم دی هغه په خلکو باندې مطلب هغه دغه یي که نه قابضي خو سوسایټي په سوسایټي کې الحمدلله څنګه چې په دیر کې دغه سیستم دی چې هر قسم نظریات والا خلک شته که هغه د فیډریشنو دي که تنظیمونو دي نو دغه شان په سوسایټي کې هم چې د مختلف نظریات مختلف د مختلف سوچ خلک چې دی هغه په سوسایټي کې موجود دي نو دغې وجې نه چې دی تعصب هغه دغه چې دی هغه ډېر زیات کم کوز دی او انشاءالله مونږ به مخکې هم کوشش کوو چې یاره زموږ دا سیستم چې دی اوس خو زه صدر یم سباله بل صدري سباله بل صدري دغه سیستم چې دی برقرار به انشاءالله روان او دغه طریقه کار چې دی زموږ جاري انشاءالله. ډېره مننه. جی مینوالو حمدالله اکمل صاحب زموږ سره په ځلنده ستوري کې د سوشل پلیش سټوډیو نه نیغ په نیغه په نننۍ خپرونه کې ملګری دی او صحافي حمدالله اکمل صاحب د هزاره پوهنتون د دیر سټوډنټس ویلفیر سوسایټي صدر دی. صحافي صاحب زموږ دیر چې کوم دی نو یقینا چې د تعلیمي لحاظ سره په هر لحاظ سره ډېر ښه دی خو بیا هم د تعلیم حوالې سره څه کمی زیاتې دلته شته ډېر دی ځکه چې وی علاقه کې زموږ لرې پرتې سیمې چې دي نو په هغه کې ډېرې مسلې شته دی. څه کول پکار دي ستاسو په خیال باندې چې زموږ ډېر تېرو ورځو کې یو اخباري بیان هم و داسې سروې شوي وه چې په هغه کې ډېر چې کوم دی تعلیمي لحاظ سره ډېر په ښه پوزیشن باندې دی په ټاپ باندې دی نو نور څه کول داسې پکار دي ستاسو خیال څه دی چونکې تاسو په خپل هم د هزارې پوهنتون سټوډنټ یې او ستاسو دې حوالې سره څه خیال دی؟ ډېر اهم سوال تاسو وکړو یوازې دا نه ده چې مونږ صرف په اکیډمیک لیول یا زمونږ چې کوم تعلیمي ماحول یا په هغې باندې مونږ په ټاپ یو بلکې د هغې سره زمونږ چې دی مونږ له سوشل اکټیویټیز پکار دي اویرنس پکار دی په معاشره کې چې زمونږ اویرنس راشي چې یاره سټوډنټس ته لکه ډېر قابلان خلک دي چې هغې څوک میډیکل ته تله غواړي هغه انجینرینګ ته تلي چې څوک سوشل ساینس طرف ته تلل غواړي هغوی میډیکل سایډ ته طرف ته نو هغوی په خپل کم ډپارټمنټ چې دی په هغې کې هم صحیح ډیلیور نه کړي او کم چې د هغه انټرسټ دی هغه ته هم پاتې شي نو اولنۍ خبره خو دا ده چې یاره دلته اویرنس ګورنمنټ له دا پکار دي چې هغوی دلته د اویرنس پروګرامات وکړي هغوی د اویرنس حوالې سره دلته داسې پلیټفارم راوړي چې سټوډنټ ته وښایي چې یاره
ستا د انټرست چیز دار ته بدل تزي ستا انټرست چیز دار ته بدل تزي ستا چې په کم سیس کې زیات صلاحیتونه پتا کې موجود دي ته هغه طرف ته تلل پکار دي په دې کې یو دا خبره چې کم سیس کې ستا انټرست زیاتی نو هغه سیس بتا ته گیم ښکاری مطلب چې کله ته گیم کې انسان بور کیږي نه نو چې کم سیس کې زیات انټرست ما لکه دا ضروري نه چې موږ دې پټاپ یو دا ضروري نه ده چې یاره زمونږ دغه دی تعلیمي دغه سیوای ریشو چې دی هغه دی لکه پټاپي خو دا ضروري ده چې مونږ کې د اویرنس وي په مونږ کې د اګاهي د هر څیز حوالې څه چې یاره سوشل ساینس سره میډیکل سایډ سره انجینیرینګ سایډ سره مختلف او بل لا یو خبره ده که تاسو زیات تر وګورئ سر جي زموږ په معاشره کې ښه قابله لکانې قابلان مخکې تېرې شوي هم دي داسې حادثات چې یو قابل یو سټوډنټ په هغه به محنت په کړی ښه به دغه هغه چېرته ټیسټ فیل کړي یا مطلب داسې دغه راشي نو هغوی ته دا اویرنس نه وي چې یاره د دې سیز نه علاوه زما بل سیز هم شته ما ته بل کار هم کول دي هغې صرف پاک یو سیز فوکس چې زما ګول دار ما ته دا میلاو نه شو زما د ژوند مقصد چې دی ختم نه بلکې تاسو وګورئ راشئ مختلف دونه ډپارټمنټس پراته دي دومره سیزونه پراته دي چې هغه ستاسو انتظار کوي چې راشي تاسو زمانه فایده واخلئ خو زموږ سیز دغه ځای پورې محدود شوی چې یار زه به میډیکل زه به ډاکټر جوړ یم که زه ډاکټر جوړ نه شوم زه به ژوند نه تېروم که زه انجینیر جوړ نه شوم زه به ژوند نه تېروم که زه ساینسدان جوړ نه شوم زه به ژوند نه تېروم ډېر ښکلي طرف ته خپل نظر را وګرځو زموږ مینوالو زموږ خصوصا زموږ د سټوډنټس همیشه عموما سوچ دغه وي چې زه ډاکټر جوړ نه شوم نو بس دنیا ورانه شوه اکثر داسې موږ کتلي هم دي چې ډېرو سټوډنټانو خودکشۍ هم کړي دي په دې کې زه ډېر زیات حیران یم د دوی پیرنټس ته چې هغه د خپل ماشومانو نه داسې یو توقع ساتي چې هغه خامخا ډاکټر کېږي که ډاکټر نه شي بیا ورله پیغور ورکوي نو ډېر ښه طرف ته هم سوچ بالکل خپله خبره جاري ساتئ ډېر ښکلي طرف ته بالکل سرجي تاسو بالکل خبره وکړه زموږ سیس چې دی هغه موږ لیمټ کړی موږ ته دا یي چې یاره په دې باندې مختلف که تاسو فلمونه وګورئ یا مختلف داسې ډراماز وغیره په دې خاکي هر څه جوړ شوي دي چې یاره موږ خپل ځان لیمټ کړی صرف یو سیس ته چې یاره ما ته دا کول دي ما ته نور کار نه دي کول بلکې ژوند چې دی ژوند تېرول چې دی هغه د لیمټ دغه کار نه دی بلکې ته به ځان اوور لیمټ کې اوور لیمټ مطلب دا چې یوازې ته یو سیس ته ځان پتا کم صلاحیتونه ته په هغه یو سیس کې صرف کړي نو دا چې دی هغه فایده نه ورکوي بلکې تا کې د کم فیلډ صلاحیتونه موجود دي اول خو کوشش پکار دی ته هغه فیلډ ته لاړ شي که هغه فیلډ ته لاړ نه شي نو کم شي کم د هغې سره ته ټچ پاتې شي نو دا به وي چې ستا کم صلاحیتونه به دنیا ته ښکاره وي دنیا ته به که تاسو سیاستدانان وګورئ تاسو مختلف خلک وګورئ یو سړي به انجینیرینګ کړی هغه به سیاستدان وي ښه سیاستدان به یو سړي به میډیکل فیلډ دغه کړی هغه به ښه انکري یو کس په ښه هغه څه وجه کیدی شي دا وجه ده چې هغې انټرست بل سیز دی خو هغه راغلی په غلطۍ کې اوس مطلب ما ته تللی اپر دیر ته او زه ناست یم د مردان یا د سوات په گاډي کې نو زه خو دیر ته نشم رسېدی زه خپل مقصد ته نشم رسېدی نو په کار دا دی چې موږ خپل مقصد وپېژنو موږ خپل سایډ وپېژنو په خپل طرف باندې ډېر ښکلی ډېر زبردست جی مینوالو پروګرام کې زموږ سره د دیر ویلفیر سټوډنټ سوسایټي صدر ښاغلی صافي حمدالله اکمل صاحب د سوشل پلیس سټوډیو نه نیغ په نیغه زموږ سره میلمه دی صافي صاحب زموږ یو خوږ استاد محترم د ډیګري کالج پروفیسر صاحب اجاز صاحب تاسو ته سلامونه وایي چې الله هم په ژوند کې برکت واچوه دعاګانې رالیږلي سلامونه زموږ د دغه ډیګري کالج بل استاد محترم اسد صاحب کوم چې د پی ایچ ډي ټیسټ ورکړی پی ایچ ډي اوس روانه ده ټاپر دی ماشاءالله زموږ د دیر نه دغه زموږ ځلنده ستوری دی هغې سلامونه وعلیکم سلامونه شاهفهد رور د دوبۍ نه سلامونه پیش کړي سلامونو ته وعلیکم سلام وایو زما ذهن کې یو کوېسچن دی مال زه به دا خامخا کومه چې مینوالو که تاسو به هم اورېدلي چې په نن سبا په هاسټلو کې دغه شان په یونیورسټیانو کې منشیات ډېر شوي دي ډېر زیات نشې سټوډنټس کوي
ستاسو د دې حوالې سره د آیس نشر ډیره زیاته شوې ده نن سبا په یونیورسټو کې هم او موږ اورو د خلکو نه په خپله لیدلي نه دي خو بیا هم دغه شان په دې سوشل میډیا باندې یا دغه شان اخباراتو نه ستاسو د دې حوالې سره هلته د خپل سوسایټي چې څومره ملګري دي هغوی دپاره د داسې څه اویرنس یا دغه شان څه نظر پې تاسو لرئ چې هغوی د منشیاتو نه واوړي او یا داسې ملګري چې هغه دغوی تاسو هغوی دپاره څه پلان لرئ؟ بالکل ډېر اهم سوال تاسو وکړو. اول خو زموږ دا کوشش دی چې کوم ملګري د دې سیز سره منسلک دي د دې سیز سره وابسته دي اول خو موږ ته هغوی ته د ورورۍ په حیث باندې او د رور په حیث باندې یا د یو کشر یا د مشر په حیث باندې هغوی ته زه دا یو پیغام ورکوم چې ژوند ډېر زیات مختصر دی او ژوند ډېر زیات ښکلی دی. نو دا د دې څیزونو ښکار کوئ مه چې هغې نه ستاسو ژوند ته چې دی هغه نقصان ورسي بلکې دا صرف یوازې ستاسو دپاره نه بلکې ستاسو د راروان نسل لپاره ستاسو د راروان وخت لپاره چې دا ډېر زیات نقصاندeh دی. ستاسو مور پلار یا ستاسو ورونو مشران چې دی هغه تاسو د کوم مقصد دپاره رالیږلي نو هغه چې دی تاسو بالکل په هغې باندې فوکس چې دی هم وکئ خو تاسو د دې سیز نه د ساتلو کوشش په دې طریقه کولی شئ چې کم خلک چې دی دا سیز کوي کم خلک چې دا سیز خرڅوي یا کم خلک دا سیز اخلي کم خلک چې دا دې سیز ډیل کوي یا کم خلک چې دا سیز په خپله هغه ژوند کې راوستی نشپي کوي. نو اول خو د دې خلکو نشاندهي وکړئ هغه متعلقه افیسرانو ته متعلقه خلک چې کم دي پولیس دي ایس ایچ اوز دي که هغه هر ځای کې یوازې د هزار یونیورسټۍ نه بلکې په هر ځای کې چې دي هغه تاسو هغوی ته په ګوته کوئ چې دا خلک چې دی د دې معاشرې دپاره دا یو ناسور دی بلکې ستاسو دپاره نه ستا ورور به هم راځي سبا د دې یونیورسټۍ ته ستا بل کشر ورور به راځي ستا زوی به راځي ستا نور رشتهدار به راځي هغوی چې دی هغه به د دې سیز نه چې دی مطلب دغه کېږي فایده بیا د دې نشي نه هغوی اخلي نقصان د چا شو ستاسو هم شو او د هغې هم شو. نو بهرحال داسې تاسو وکئ چې کم ملګري کم کشران کم مشران دا سیز یا دې سیز سره منسلک دي نو اول کوشش وکړئ د دې سیز نه ځان واړوئ او زه په خپله د دې سیز زیات خلاف هم یم او زه غواړم چې دا سیز چې معاشرې نه ختم شي نو زموږ سوچ چې دی په ژوند باندې راشي زموږ په معاشره کې چې کم خانه جنګۍ کم شیزونه روان دي نفرتونه روان دي هغه هم د دې سیز سره منسلک دي چې یاره یو سړی وایي زما دماغ کار نه کوي یو سړی وایي زما باندې دا خبره بده لګي زما کم انسان چې نشه نه کوي کم انسان چې هغه د دې سیزونو نه بچي نو هغې کې برداشت وي په هغې کې صبر وي هغه هر یو دغه چې دی هغه په بالکل په ښایسته طریقې سره په احسن طریقې سره هغه خپله ذمه داري هم پرفارم کوي خپل فوکس چې دی په خپل ګول باندې هم ساتي او هغوی ته چې کمې ذمه داریانې حواله کېږي هغه په ښایسته طریقې سره هغوی سرته رسوي. نو کوشش وکړئ د دې سیزونو ځان وساتئ او د دې سیزونو چې کم ملګري کوي هغوی هم د دې سیز نه بچ کوي. ډېره زیاته مننه وي. دمینه په وخت مینا وی د تورې په وخت پورا دمینه په وخت مینا وی د تورې په وخت پورا دمینه په وخت مینا وی د تورې په وخت پورا دمینه په وخت مینا وی د تورې په وخت پورا استاد زما د کام هرې نرې بیغلې بندې استاد زما د قام د هرې نرې بیغلې بندې دا غرونه مې هډوکي دي دا خاوره مې بدن دی دا خاوره مې بدن دی دا خاوره مې بدن دی. پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان جی مینوالو یو ځل بیا د لنډې دمې نه وروستو هرکلی وایم ټولو هغه مینوالو ته دې وخت کې چې د سوشل فلیش سټوډیو ته نیغ په نیغه ناست دي او زمونږ ګوري هم مونږ اوري هم
زمونږ سره نن په ځلانده ستوري خپرونه کې د دیر ویلفیر سټوډنټس سوسایټي صدر ښاغلی صافي حمدالله اکمل صاحب کوم چې زمونږ د دیر کوزدیر یو ځلانده ستوری دی هغه زمونږ سره په پروګرام کې میلمه دی. ډیر مینوالو سلامونه رالیږلي دي هغه طرف ته به ورځمه. زمونږ خوږ استاد محترم قاضي عبدالباسط صاحب موږ ګوري د رباط نه تاسو ته سلامونه پیش کړي دي. ټول سوشل میډیا د پلیش سوشل پلیش چې کوم ملګري هغه ټولو ته سلامونه پیش کړي دي. اعزاز خان زمونږ کشر دی هغه موږ ګوري سلامونه پیش کړي. ډیره مننه. اسرار احمد سلامونه کوي او ډیره مننه. الله دې خوشحاله لره، الله دې آباد لره. صافي خان دورانی سلامونه پیش کړي دي. سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. یاسین الله یوسفزی وایي د زړه د کومې نه خراج تحسین او سلام پیش کوم تاسو ته او درون میلمه صافي حمدالله اکمل صاحب ته. حسن خان سلامونه پیش کړي دي. اعزاز خان موږ ګوري سلامونه وایي. عبید خان وایي سلامونه. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. ضیاء الرحمن صافي زمونږ خپرونه ګوري. ډیر مینوال دي که زه که یو یادوم بل خفه کېږي او زما د محفل ملګري ټول دي زیړګلونه. مننه. اکمل صاحب که دا راته ووایي چې هزاره پوهنتون کې ستاسو سوسایټي ده او ستاسو همالته سبق هم وایي، نن سبا د پوهنتون څه صورتحال دی؟ هزاره یونیورسټي په څه حال کې ده؟ ستاسو نظر کې څه دی؟ دا هم ډېر ښکلی سوال تاسو وکړو. د هزاره پوهنتون چې کوم اوسنی موجوده صورتحال دی نو چونکې د یو کال نه خو تاسو ګورئ چې کرونا چې دی هغه ډېر زیات زور کړی دی او ډېر زیات په پیک لیول ده. او بیا بل دا خبره ده چې زه دا پیغام ورکول غواړم زموږ کم نظام چې دی کم ماحول چې دی هغه زموږ ډسټرب شوی دی د کرونا د وجې نه. نو وزیر تعلیم چې کوم وفاقي وزیر تعلیم دی یا زموږ د کیپی خیبر پښتونخوا وزیر تعلیم دی زموږ مین فوکس چې هغو ته د هغو په نوم باندې زه دا پیغام ورکوم چې موږ ته چې دی د سکولونو د یونیورسټیانو یا د دې سیز د بندولو ضرورت نشته، بلکې موږ له په دې باندې په سختۍ په ایس او پیز باندې په سختۍ سره عمل کول پکار دي چې موږ په سختۍ سره خپل چې دی په دغه کم زموږ ایس او پیز موږ ته راکړی شوي دي، کم طریقه کار موږ ته حواله شوی. که تاسو وګورئ په هزاره پوهنتون کې اکیډمیک بلاکس چې دي هغه ډېر زیات بهترین انداز سره هزاره پوهنتون ډېر زیات ښکلی دی. زه وایم چې د کیبي په لیول باندې د ټول نه ښکلی او ټول نه بهترین ماحول چې دی هغه د هزاره پوهنتون دی. هغه په دې وجه چې هزاره پوهنتون کې د هرې سیمې د هر ځای خلک شته، د هر کلچر خلک شته. هلته یوازې زموږ د دیر د کلچر پروګرام نه کیږي، هلته د وزیرستان د کلچر پروګرام هم کیږي، هلته د سوات د کلچر هم کیږي، هلته د شانګلې د کلچر هم پروګرام هم کیږي، هلته د تناول یا هزاره چې څومره ملګري د هغوی د سوسایټیز چې کلچر پروګرامات کیږي یا دغه شان د فیډریشنو که تاسو وګورئ د اسلامي جمعیت طلبه خپل پروګرامات دي، د پښتون فیډریشن خپل پروګرامات دي، ایس ایف خپل پروګرامات دي، د پیپلز فرام فیډریشن خپل پروګرامات دي. نو د دې سره یو ماحول دا داسې جوړي چې یاره سټوډنټس کې چې هغه اګاهي راځي چې یاره دا پروګرامات خلک ولیکي څه وجې کېږي، دا څنګه کېږي، په کومه طریقه باندې ارګنایز کېږي. نو کم جونیئر ملګري چې راځي چې کم د دې سیزون سره منسلک پاتې شي نو هغو ته پروګرام ارګنایز کول یا هغوی ته پروګرام کول هغه ډېر زیات اسانه بیا هغه له سیس سره منسلک پاتې شي. کم خلک چې دې سره منسلک نه هغو ته دا ډېر زیات غټ کار ښکاري چې یار پروګرام ارګنایز کول دا به څنګه کېږي. نو دا چې دی دا د تنظیمونو د سوسایټیز چې ډېر ښایسته ماحول دی، د تعلیمي ماحول په حوالې سره به دا ووایم چې ډېر زیات بهترین سیسټم دی. د هزاره پوهنتون ډېر سمارټ یونیورسټي ده. نو هزاره سمارټ یونیورسټي اوس چې دی ځکه ورته سمارټ وایو چې هغې کې هغه سیسټم راغلی دی کوم چې د یونیورسټۍ په لیول باندې کم چې د یو پوهنتون په لیول باندې په کار وي نو هغه سیسټم راغلی دی. نو هزاره پوهنتون ماحول ډېر زیات زبردست دی د تعلیمي په لیول، که د کلچر په بنیاد وي، که هر قسم لیول باندې ډېر زیات بهترین دی. او غواړو چې څومره ملګري کم جونیئر زموږ راځي هغه د دې سیس سره منسلک او د دې صافي صاحب زما په ذهن کې دقه سوال ومال چې تاسو هزاره یونیورسټۍ ته تللي یې نو زموږ سره خو دلته به دې ګاونډ کې ملاکنډ پوهنتون هم دی چې په رینکینګ کې هم ډېر ښه دی.
نو د دې ضرورت څه پېښ شو خو زه بیا هم تاسو هغه په خپلو خبرو کې وویله. خیر تاسو سوال ډېر ملاک پوهنتون یا دغه چې نور کوم یونیورسټیانې دي نو هغوی دلته عبدالخان پوهنتون بالکل مختلف ډېر زیات یونیورسټیانې دي خو په ځینې یونیورسټیانو کې یو د انجینیرینګ سایډ دغه لکه کوم زه په خپله د تګ هلته دغه سلسله دغه جوړه شوه چې زما انجینیرینګ سایډ و نو چونکې ځکه هلته ضرورت پېښ شو خو د ملاکنډ پوهنتون یا عبدالخان پوهنتون هر قسم یونیورسټیانې چې دي او په خپل ځای ښه دي خو هزاره پوهنتون به زه ځکه ویم دا نه چې زه پکې یم بلکې تاسو کم خلک چې په عبدالخان کې دي یا ملاکنډ یونیورسټۍ کې یا مختلف یونیورسټیانو کې دي هغوی نه تاسو ته تپوس کولی شئ چې څوک هزاره پوهنتون ته راغلي د هغې ماحول یې کتلی نو هغه به تاسو ته په فرق سره وایي چې واحد په کې په لیول چې دی هزاره پوهنتون چې دی هغه د کلچر په بنیاد وي د ماحول په بنیاد وي یا د سپورټس هر قسم په دغه باندې هغه ډېر زیات مخکې دی او ډېر زیات ښایسته روان دی. جی ډېر مننه. جی مینوالو راځم ستاسو د کمنټس په لور باندې ډېر مینوال زموږ خپرونه ګوري ستایي شاپه درور بیا یو ځل سلامونه رالیږلي دي دعاګانې کړي دي ډېره مننه شاپات خان خوشحاله اوسئ آباد راته اوسئ. ورسره حیدر حمید وردګ سلامونه رالیږلي دي ډېره مننه وردګ صاحب. محب خان سلامونه عثمان خان سلامونه رالیږلي صدام خان ډېر سلامونه او ډېره مینې رالیږلي ده. اسرار خان هم ډېر سلامونه وایي پروګرام ډېر ښکلی دی. محب خان پروګرام ګوري ډېره مننه. زموږ یو ډېر خوږ استاد محترم د خال نه افتخار صاحب ډېر مننه سره قابل ټیچر دی هغې سلامونه رالیږلي دي ډېره مننه. ثناء الله سلامونه رالیږلي دي تاسو ته خصوصي سلام رالیږلی دی ډېره مننه شکریه ادا کوم. مینوالو که زه ووایم چې د صافي صاحب د خدمت سره په صافي صاحب کې د ادب ډېر زیات ګټس موجود دي. یو زمونږ هغه اوبرته هوه ستاره ده صافي صاحب ورسره د لیک هم کوي دغه شان د پښتو ادب سره د هغې ډېر ژور مینه ده ډېر مناسبت دی ورسره. نو د صافي صاحب نه به د هغې یو څو شعرونه هم واورو مینوال به ترې خوند هم چوت کړي. صافي صاحب که خپل شعرونه را سره شامل کړي. ډېر مننه سرجي ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. زه خو تاسو دومره تعارف وکړو زه د ادب په لحاظ ډېر ادنا غړی یم ډېر ښه او یقینا چې موږ دې ستایو ځکه چې دا هم یو کوشش دی د پښتو ژبې د خدمت دپاره د پرمختګ دپاره د پښتو ژبې د سرلوړۍ دپاره. ډېره زیاته مننه. اول به د استاد محترم رضوان لا شمال یو دوه شعرونه به سره شریک کړم. جی ارشاد. شمال صاحب وایي چې د فن او د پښتو په سر په دواړه مخه ښکل شوم د فن او د پښتو په سر په دواړه مخه ښکل شوم په شکل باندې دومره مزیدار نه یم پیره او دا نور غم خادمې دغه نور علم ته پرېښي دا نور غم خادمې دغه نور علم ته پرېښي د قام غمونه بڼه موازګار نه یم پیره. ډېره مننه. خپل یو دوه درې شعرونه به سره شریک کړم که ستاسو اجازت وي چې د غم فقیر به مې پرېنږدې خوب ته د غم فقیر به مې پرېنږدې خوب ته او ستا په خاطر به مې پرېنږدې خوب ته او حساس یمه د قام دپاره که مې څه ونه کړه حساس یمه د قام دپاره که مې څه ونه کړه د خپل ضمیر به مې پرېنږدې خوب ته. مننه. او دا ته چې ځې تصویر دې ولې پرېږدې دا ته چې ځې تصویر دې ولې پرېږدې او ستا دا تصویر به مې پرېنږدې خوب ته. مننه. او بلا غمونه او پکې ستا لاپروایي جانانه بلها غمونه پکې ستا لاپروایي جانانه بل د قام ویر به مې پرېنږدې خوب ته. مننه. او یو دوه درې شعرونه سره نور هم شریکوم چې د مینې جال راله دا زړه پوخ کړی
د مینې جال راله دا زړه پوخ کړی او د یار جمال راله دا زړه پوخ کړی. واه د نوي کال باره کیسه نه لیکم د نوي کال باره کیسه نه لیکم تیر شوي کال راله دا زړه پوخ کړی. ډېره مننه. د نوي کال باره کیسه نه لیکم تیر شوي کال راله دا زړه پوخ کړی او بیا به د چا نه د لاس نښې نه اخلم. بیا به د چا نه د لاس نښې نه اخلم. دا د اخندزاده رفیق صاحب ته ډالۍ چې بیا به د چا نه د لاس نښې نه اخلم. ستا یو رومال راله دا زړه پوخ کړی. مننه، ډیره مننه. او د نور خالونو نه یریږم نه خو د نور خالونو نه یریږم نه خو د ځینې خال راله دا زړه پوخ کړی. مننه. او مقتله چې ما نه یادو خو چې یاد شو نو اوس څه وکړم. سرجي دا تاسو ته ډالۍ. ما نه یادو خو چې یاد شو نو اوس څه وکړم. اکمل خپل کلیوال راله دا زړه پوخ کړی. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. بدن دے دا خاور می بدن دے. جی مینوالو، پروګرام زمونږ پای ته رسي او دغه یو څو ملګرو سلامونه رالیږلي دي، هغې به پکې خامخا شامل کړم ځکه چې ملګري دي خفه نه شي. نقیب احمد صاحب موږ یاد کړي یو. نقیب وروره ډېره مننه. سرجي ستاسو ډېره مننه. ادم صفي الله صاحب یاد کړي یو، سلامونه رالیږلي دي، ډېره مننه. رضا رحمان د کمراټ نه یاد کړي یو، کمراټ کې زموږ خپرونه ګوري، ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. دین محمد شینو صاحب موږ یاد کړي یو، سلامونه رالیږلي دي، ډېره مننه. مدثر حسین وایي سلام، او صافي صاحب ته هم ډېر سلامونه. اسرار خان یاد کړي یو، وایي پروګرام ډېر ښکلی روان دی، ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. عمر دراز خان د ملیشیا نه موږ یاد کړي یو. عمر دراز خان ډېره مننه. الله دې ژوندی لره، الله دې ډکې منګولې خپل وطن ته راوله. فواد الله احساس یاد کړي یو، ډېره مننه احساس صاحب. خوشحاله اوسئ. صافي صاحب که په تلو کې خپلو چې کوم کشران دي یا سټوډنټس دي د علاقې چې کوم سټوډنټس دي هغوی دپاره څه پیغام لرئ تاسو؟ دوه پیغامونه به ستاسو په اجازت ورکړم په آخر کې. یو به خپل سټوډنټس ته چې کوم سټوډنټ که هغه د هزاره پوهنتون سره دي، که هغه دلته یا نور یونیورسټیانو یا په کالجونو یا په سکولونو کې سبق وایي، دا مهال مونږ ګوري، نو هغوی ته زما دا ریکویسټ دی، دا مې ته درخواست جی چې تاسو اولنی چې کوم سیز کې تاسو انټرسټ وي، اول خو تاسو له پکار ده چې تاسو هغه سایډ ته لاړ شئ. بل که کوم سیز سره تاسو انټرسټ نه وي او بیا هم تلي هغه سایډ ته، نو بیا هم هغې سره خپل مینه پیدا کړئ، خپل کم سکلز چې دي هغه هلته صحیح استعمال کړئ. بل دا خبره چې تاسو چې خپل کیریر باندې زیات فوکس ورکړئ، خو د دې سره تاسو دا یو سوچ هم په خپل ذهن کې، په خپل خیالاتو کې دا راولئ چې مالا یوازې یو ټیچر جوړېدل یا ماته یو انجینیر جوړېدل، ماله یو ډاکټر جوړېدل سره ما کې دا ګډ سم چې یاره ما کې د انسانیت د دوک چې ماته اندازه لګي چې یاره کوم انسان د څومره ضرورت دی، څومره د وخت د ضرورت چې تاسو اندازه لګولی شئ چې یاره ماته څه کول پکار دي په دې ټایم کې. نو کم سي کم دا سوچ پکار دی تاسو له چې یاره تاسو یو ښه ډاکټر، ښه انجینیر سره یو ښه انسان هم یې. او بل د انسان چې دی، انسان ته د قدر کوئ، د هر یو انسان چې دی احترام کوئ، هر یو انسان ته د قدر په نظر باندې ګورئ. نو هغه یو انګلیش یو دغه دی چې یاره ګیو ریسپیکټ ګیټ ریسپیکټ، نو عزت ورکړي، عزت په واخلي. نو کم خلک چې یو قول هم دی چې یاره کم سړي سره کم سیز سیوای نو هغه خلکو ته ورکوي، کم سیز چې کم سړي چې کم سیز کمی نو هغه خلکو ته هغه نشي ورکولی. نو مطلب دا دی چې تاسو څونه زیات عزت ورکولی شئ، دی مطلب دا چې یاره تاسو زیات عزت تاسو سره سیوا دی، ځکه خلکو له ورکوئ. نو عزت زیات خلکو له ورکوئ، احترام کوئ د خپل کشرانو مشرانو او د خپل چاپیرچل ډېر زیات خیال ساتئ. د مشرانو په نوم به مې دا پیغام وي، څونه مشران څونه سینیر مونږ ګوري، نو هغوی ته زما دا پیغام دی چې دیر سټرونګ ویلفیر سوسایټي سره ستاسو څومره ستاسو طرف نه څومره مرسته کیدی شي، تاسو څومره کولی شئ، نو تاسو د خپل وس مطابق چې دی تاسو زموږ سره خپل تماس، خپل رابطه، خپل هغه دغه نیولی شي. تاسو زموږ شمېره چې ده هغه به دوی په کیپشن کې هم ورکړي،
هغه به تاسو وګورئ نو په هغې باندې څومره مرسته ستاسو نه کېدی شي هغه وکړئ څونه چې بیا تاسو کم چې خپل چاپېرچل کې ستاسو سره څونه ضرورتمند خلک دي د هغوی هیلپ وکړئ د هغو سره مدد وکړئ ځکه چې ژوند چې دی دا یو څو ورځې دی نو چې موږ له پکار ده چې موږ پکې د یو بل پکار راشو د یو بل سره مرسته وکړو دا به انتهایي اهم وي او بل د یو بل د ضرورتونه ځان خبرول دي چې یاره یو پلانکې کس چې دی په څومره اوبو کې دی په دې بیس باندې چې یاره یو سړي ته څونه ضرورت دی زما چې یاره زه د هغه په کار راتلی شم نو په کار موږ له دا ده چې موږ د یو بل په کار راشو د یو بل سره مرسته وکړو نو دغه پیغام به مې ستاسو په نوم په تلو کې به تر اخرې د اباسین یوسفزۍ صاحب په دې یو څو شعرونو باندې اجازت واخلم اباسین یوسفزۍ صاحب وایي چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی د خولې خبرې وي د خولې خبرې د خولې خبرې وي د خولې خبرې او سړی هغه چې په کردار شي سړی مننه او فایده یې څه ده چې میوه نه لري فایده یې څه ده چې میوه نه لري هسې په قد باندې چنار شي سړی مننه او اخري شعر دی چې د وطن په نامه سر نشیندي چې د وطن په نامه سر نشیندي د دې نه ښه دی چې مردار شي سړی ستاسو د هم ډېر زیاته شکریه ادا کوو د سوشل فلیش د پوره ټیم او په خاص توګه باندې یو ځل بیا د جناب اخندزاده رفیق صاحب ډېر زیاته شکریه ادا کوم چې موږ له یې موقع راکړله دلته یې راوبللو او ستاسو سره یې مخاطب کړو ډېره زیاته شکریه ستاسو هم یوه نړۍ مننه سر د ښایسته او ګلورینو خبرونو ډېره زیاته نړۍ مننه پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان ډیره مننه دا زمونږ په نننۍ خپرونه ځلنده ستوري کې صافي حمدالله اکمل صاحب صدر دیر ویلفیر سوسایټي هزاره پوهنتون چې زمونږ سره نن په خپرونه کې میلمه مینوالو په تلو کې دغه یو پیغام تاسو ټولو مینوالو ته چې خپل ژوند له ښکلا ورکوي د خپل ژوند سره سره د نورو د ژوند له هم ښکلا ورکوي په چم ګاونډ کې په خپل کلي علاقه کې داسې ژوند اختیار کوي داسې ژوند تیر کوي چې ستاسو نه خلک خوشحاله وي ستاسو نه خلک سوکاله وي یقینا چې دغه ژوند بیا د ټولو نه ښکلی ژوند دی او په تلو کې دغه یو خبره چې په کور کې د ټولو ډېر زیات خیال وساتئ په چم کې د ټولو ډېر زیات خیال وساتئ په خپل علاقه کې د ټولو خلکو ډېر زیات خیال وساتئ د خلکو د احساساتو خیال وساتئ د خلکو د جذباتو خیال وساتئ په کور کې د ټولو خو بیا په تیره د خپل مور او پلار ځکه چې دغه ډېرې غټې هستیانې دي دغه هستیانې که یو ځل د دنیا نه لاړې خدای مکه نو بیا به ټول عمر دغه هستیانې موږ ونینو د خپل مور او پلار د خپل چم د خپل چاپیریال په خیال وساتئ د خپل ځان ډېر خیال وساتئ ستاسو ملګری ستاسو قربا شیر علم همدرد اجازت غواړي د لی الله په امان شپه مو روښانه خوا د دلته هر څوک قدرمند دی دا سمه پښتونخوا د دلته هر څوک